نظرنا فی ذلک دې دلیل ته مکتل دې دلیل ته مکتل دې قرات دا قوی ښکارش نو تنقیح د دلائل او ترجیح د دلائل دا امام طحاوی صاحب کړی او بیا خصوصا اقوال د احناف او ائمه د احناف ذکر کړی احناف ته وهو قول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد نور کتابونو کې دا ذکر نو د بالخصوص ذکر نو کتاب په فقه نظری کې زیات انفع ده او خصوصا احناف الافعال او هم عصر داوی ده امام بخاری وفات امام احمد وفات کیږي د عمر 12 کاله امام احمد صاحب چې امام بخاری وفات کیږي د عمر 20 کاله 20 کاله خپل سړي چې امام ابو داود او ابو مسلم وفات کیږي د عمر 12 کاله چې امام ابو داود وفات کې د عمر 45 کاله چې ابن ماجه وفات کې د 43 کاله چې ترمذی وفات کې د 50 کاله چې نسائی وفات کې د 43 کاله نسائی د دنه ویلې دي سبق او د نسائی نه ویلې نو دې ته روایت المدبج وی په اصطلاح د محدثینو کې روایت الاقران بعضهم عن بعض دا وته ابو داود کې یو استاد صاحب دې مرګره بیچراشی کتاب الماء تفسیر کے بعد دا راوی دی چې امام بخاری ته روایت کوي او طحاوی ته روایت دا ایش په صحاح سره ده هم عصر ده بس ته کړه نو دا ټولم دا سبق ده والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم یو آخری خبره پاتې وانه به سبق بسم الله نبوي ان شاء الله او هغه ضروري خبره ده د طالب د حدیث لپاره یادول ضروري دي او سوالات کوم راځي او په مقدمه د مسلم کې نه اما مسله د موازنه بین الصحیحین ده د بخاری او د مسلم په منځ کې موازنه مقابله اونچ نیچ معلومول کدام بهتر است و کدام بهتر نیست دوار خو صحیحین دی الحمدللہ و اهل سنت والجماعت و صحت دی دوار باندې اتفاق لري خو بخاری و مسلم کی کم یو بے غورا ده دیتا مسئلہ دا موازنه وی وازنو بین الصحیحین دی بارکی دا علماء ندری رے نقل لی یو رے دارا چلیس مسلم غرض د بخاری نه د ماره دا چې دواړه برابر دي په مرتبه کې
हमा सयान द्रे मरे चे जमहूर उम्मत रहा औस पे इत्तिफाक थे आला चे बुखारी आला अफजल दे द मुस्लिम ना यो शायर वही قالوا لمسلم فضل قالوا لمسلم فضل قلت البخاري أولى قالوا المكرر فيه قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى چاوی مسلم ورد ماوی بخاری ورد چاوی دیکھی چی تکرار دے ماوی تکرار کے قوان قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى و تکرار دا مسائل دا پارا کئی بخاری شریف دے یوسو وجو نغوارا دا مسلم اولا دا بخاری شرط چت پا نسبت دا شرط دا مسلم اور شرط جسم روچتی اور سختی نو حدیث عالوج شرط کتاب اغا معیار دراویان تو یا وصف دراویان مار طویلی پا بیان دا شروطو کی چی امام بخاری دا طبقیلانا روایات کی استعابال اور دیمہ کی انتخاب کی اور دریم تراکزی کی نادرن علی سبیل المتابعت والشاہد والتفسیر اور امام مسلم ملادت بار طبقولانا روایات کی استعابن دریمہ کی انتخاب کے دا بخاری شرط چت پا نسبت دا شرط دا مسلم رجال چت دیم دارا چی بخاری جامع دا فنون و سمانیہ دے مسلم جامع ندے دریمہ دارا کہ بخاری دا سے ناشنا تراجم خیلی و ابواب او مسائل تے اشارہ کرے دا چاہے کہ نہ مسلم خالی دے تراجم دعوی بھی او مسائل بھی چھ دے ورتے اشارہ کرے مارتے یو شیر ویلو أعيا فحول العلم حل رموز ما أعيا فحول العلم حل رموز ما أبداه في الأبواب من أسراري أبداه في الأبواب من أسراري ستارتو خیال کہ لوٹ فکر کے مرادی ہوا ہے نشر اشاعتی کی نو أعيا فحول العلم حل رموز ما أبداه في الأبواب من أسراري اور استاد سے وہی محیر افہام اذا ما یترجمو خلق یہ حیران کرے اذا پر مسلم شریف کی نس
سلورما د بخاری شریف په کوم احادیث او تنقید شوی دی او د مسلم مولا پډیر دار قطنی او کتاب لیکلی دی نوم دی اوهام الشیخین من بعض روایت باندې تنقید کړل اگر چې تنقید کمزور دی او خلق علماء ته جوابونه کړی او به هم تنقید شوی دی د بخاری په دوکم اتیا و حدیث باندې تنقید شوی دوکم اتیا 78 او د مسلم شریف بایوسل 2 شو شیر یا اللہ ہے نمرادی کو جاد اللہ مجھے مولا مولا عربی پادا کے عین میں ندوعویا اتاویا بخاری کی منتقد علیہ آیوسل بدش نا پا مسلم کی اشیر دا ترایا دو سلورم آواجا شیر رات آیا فدعد لجعفي وقاف لمسلم فدعد لا في ندى داخل بكيخة فدعد لجعفي وقاف لمسلم وبلهما وقيت عن الردى دعت اتاویا قاف سل او بل بدرش نوسه پکی احادیث مشترک تی سے جدا جدا دی دا بخاری پا دوکم اتیا و احادیث تنقید شوی او دا مسلم مولا پیوسل بدرش سل پکبارو کی شرک راغلی دی فدعد لجعفي وقاف لمسلم وبلهما وقيت عن الردى دا دعد او قاف او بل دا ابجد پہ حساب دی تلان کر خولی کے دا متن پشانت راکا دا الفاظ مواد وبلهما وقيت عن الردى تاریخ دے محفوظ ساتی دا حلاک پینزم آواجا سخراویان دا بخاری و مسلم شرک تی خود بخاری زان لراویان سلور سوا 15 دیرش دی چه مسلم تی روایت ندے کرے
دوی کی تنقید پاتیاو کسانو شوه ده 415 ممن تفرد عنهم البخاری اتیا پکی باغی اعتراضات شوی او بخاری کی ځان لچاغت روایت کړي د شپږ سوه شل مسلم کی شپږ سوه شل ممن تفرد عنهم مسلما هغه کې منتقد علیهم یوصل شپیته دي الکه کتاب او رساله دی وخت کې موږ وردا د شپې ګوره دی وخت کې یا ما ته ول دی یا لیکل کا خو لیکلم خو یې ارسنګ چې دا ته بیا دی ګوره تجربه خبره تا کوم به ارمان کا نو د بخاری اتیاو سړو باندې پس 515 شو متفرد علیکم تنقید او د بخاری د مسلم پشپک د پاسه شروع کې پایو سل شپېتو سړو باندې تنقید شوی او دا معلومه ده چې چا په کتاب کې منتقد علیهم کمی آغا اولائی دا کتاب نہ چاہے کہ منتقد علیہم زیادی نہ غیر منتقد علیہم نہ روایت اولاد چیز سوت پہ تنقید نہ کرے بعض سڑی پہ مقدمہ کی ذکر دا حافظ ابن حجر پہ مقدمہ کے ودلتم پہ کتاب کی پہ عمران ابن حطان اعتراض دے پہ ماوان اعتراض دے اکرامہ اعتراض شپږمه دا چې کوم باندې تنقید شوی دی د سړو د امام بخاری دا غینه روایات کم ذکر کړی دي او دا مسلم پکم سړو چې اعتراضات شوی دي مسلم ته ډیر نقل کړی نو چې سړی منتقد علیهم زیاد شي او دا غینه روایات زیاد شي دا کمزور خبره ده او چې منتقد علیهم کمی روایات هم تکړه د صحت او د ضعف او د قوت د حدیث ټول بنا پر رجال ده نو بخاری د خپل منتقد علیهم نه روایات کم ذکر کړی دي او مسلم ته ډیر نقل کړی اتما وما امام بخاری په کوم سړو چې اعتراضات شوي د اکثر مشایخ د دي چې دته حال د نور خلقو نه زیات معلوم دی یو سړی چې په یو شخص اعتراض کوي د بار نه بل سړي ور سره صحبت کړي نو قول د صحبت والا زیات معتبر نو منتقد علیهم په بخاری کې اکثر مشایخ دا دي شدت حال په نسبت د ناقدین زیات معلوم نه یو سړی چې شمدید گواهی بل نه بل نه خبره نقل کوي ته دواړو کې ډېر فرق او مسلمه کې چې دی هغه اکثر د مشایخ درجه کې نه دی بارا وي چې هغه کې د مسلم او د ناقد رې یو شانتي معلومیږي ځکه مسلم لیکن تصحیح کوي نو د چا په واسطه ده او تنقید والا که تنقید کوي د چا په واسطه نو هغه کې د ناقد او د موثق د مسلم او د غیر مسلم رې یو شانتي ګرځي او په بخاری کې هغه د خپل مشایخ
آئی کی در اولاد پر نسبت تناقضینو اتم مسئلہ دا حدیث معنعن دا کہ مسلم مولا رحمہ اللہ پا آخر دا کتاب با مقدمہ کے پڑے دور زیر بیان کرو معنعن او معنعن عنہ او معنعن فی او دے عمل تعنعنہ ہوئے معنعن روایت چاہتا ہوئے روایت دے اوراوی دخپل مرویان ہونا پدا سے سیغہ سرا چے سرا دلالت نکل پا سما صراحتا بلکہ سما او دا عدم سما دوار احتمال لري روایت حدیث معنانا دیتا ہوئی سما یروی فیہ الراوی عن شیخه بصیغت لا تدل على السماع صراحة كلفظ عن او قال او حدث واخبر بدون ناوني حدث فلان چاہتے ویلے اخبر فلان چه حدثنی ویا اخبرنی وی نو دیتا صیغه د سماع وی او چې قال او عن وی او حدث وی اخبر وی بغیر د نانینا نو دې ته صيغه د عنعنه وی ما يروي فيه الراوي عن شيخه بصيغه لا تدل على السماع صراحه بل يحتمل السماع وعدمه كلفظ عن او قال حدیث دیتا حدیث معنعنم وی معنعنم وی دی عمل تا عنعنه وی راوی تا معنعن مروی عنہ تا معنعن عنہ اور روایت تا معنعن فیہ دا عنعنه مستر صناعی دی لکه الحمدللہ تا حمدلہ وی بسم اللہ تا بسملہ وی لا حول ولا قوة الا بالله تحوقل وی دیتا مصادر صناعی وی نو عنانا یو مصدر صناعی دی جوڑ شوی دا محدثین و کرام خپل اصطلاحی الفاظ دی جگڑا صدا جگڑا دا چی اوراوی مدلس نی نمرسل وی او دا یو شیخ نا روایتو کی لفظ دا عنه امام مسلم وی چی دا دوارو منز کی معاصورت وی زمانه یووی او امکان دا لقاوی نو دا عنعنه محمول دا پسماع حدیث تیمون متصل وی و حجت تی پا دین کے امام بخاری وی اگر چراوی نہ مدلس تے نہ مرسل لے او زمانہ یوالا امکان دا لقاشتا خوچی او لقا پا یو حدیث کی بالفیل نی ثابت نو دا دین قبلی ناغا پا امکان دا لقا عمل کی دی پا لقا بالفیل لدی وجہ لدی زینو کی با حدیث راشی حدیث پا دا باب سر مناسبی بل حدیث پا ورسر ذکر کیگی چی دا غی حدیث پا دا باب سر مناسبت نی دی بے صرف پا دی غرض ذکر کی چی دل تا دراوی دا مرویانو سر ملاقات بالفعل ثابت تے رائیتو یوتیرو برکات مسئلہ دا ایمان دا فلان کی وی ابو الخیر فلان کی استاذ مولد یوتیرو برکات یو رکات فتر یا صافحانی یا کنانی فلان کرا لکنیه خدا دا سی جملہ با ذکر کی چی ملاقات بینہما بالفعل ثابت کی اگر چی پا یو حدیث کی
نو چې په یو حدیث صحیح کې دراوی او د مرویانو ملاقات بالفعل ثابتي نو ټول عنعنه محمول علی الاتصال یعنی ټول حدیث من دا غنو لکه چې دا غنه اوریدل او که په یو حدیث صحیح کې د دوه ملاقات نه راغله اگر چې امکان د لقاء شته او معاصرت شته خو زه هغه باندې عمل نکوم. نو شرط د بخاری په معنان کې هغه اعلی او اقوا ده په نسبت د شرط د مسلم ځکه د ملاقات بالفعل وي هغه امکان د لقاء امکان او ملاقات بالفعل کې څه فرق د اسمان او د زمین. په مصر کې مولا د هندستان د مولا نه عنانه کوي اگر چې زمانه یو ده امکان د لقاء شته. بخاری وی علی بیزه قبلو مچ په یو واقع کې د دې ملاقات بالفعل زوینم او چې په یو حدیث کې ملاقات بالفعل نه راغله نو څنګه دا ومنو دا چې مدلس نه راوي چې مرسل نه ځکه چې رساله او تدلیس د ټولو په نيز عیب ده. کراوی مدلسین او عنانه نه د قبول په اتفاق چې رساله خفي کې نو عنانه نه د قبول تدلیس دي ته وي چې روایت وی دی او شیخ نه چې ملاقات ثابت وي خو سمعت نه کړي یا سمع کړي خود دې حدیث ته نه کړي په داسې لفظ دا حدیث نقل کوي چې په دروغ کې مرانه شي عنانه وي چې احتمال د سماع او د عدم سماع باندې او مرسل خفي دی ته وي چې روایت دی راوی د شیخ نه شوی چې دغه ملاقات پته لګي چې ملاقات شوی دی کنه شي او دې په داسې غنه خلک چې دلالت په سمانه کې ځکه به خو دروغ راځي چې دروغ راوي به روایت نه قبله نو چې راوي مدلس ني او مرسل خفي ني امام مسلم و امکان د لقاء اتحاد د معاصرت کافی دی نه پاره د ثبوت د حدیث. او امام بخاری چې په یو روایت کې ملاقات بالفعل لاغلی نو ټول عنانه محمول په اتصال دي او که په یو حدیث کې ملاقات بالفعل نه ثابت نو تش په امکان د لقاء او په وحدت د معاصرت عمل هغه نه کوي. زمون استاد مونږ تنازع قوم فی الحدیث المعنعن لا شیرون یا الله تنازع قوم في الحديث المعنعن فقد قيل موصول وقد قيل مرسل فقد قيل موصول چاوی دا محمول علی اتصال لکه مسلم ملاوی وقد قيل مرسل چاوی دا منقطع دی مرسل منقطع تو فجمهور اهل العلم اشترطوا اللقاء فجمهور اهل العلم اشترطوا اللقاء وهذا عن علي والبخاري ينقل وهذا عن علي والبخاري ينقل دا علي بن مدينه دا امام بخاري دا شيخ او دا امام بخاري وذا عن علي والبخاري ينقل زارقه ويكفيه امكان اللقاء عند مسلم ويكفيه امكان اللقاء عند مسلم وقلبي الى قول البخاري اميل وقلبي الى قول البخاري اميل
زمان دا بخاری رحمه الله ولی فإن اللقاء فيه الشفاء وسكينة فإن اللقاء فيه الشفاء وسكينة وصلوان قلب شيق يتململ وصلوان قلب شيق يتململ طرد دا حدیثو چه لقاء بالفعل ویني نو تسلی راشي چې حدیث متصل له او چې یو حدیث کې چرته ملاقات نه ذکر شوی نو تش په امکان د لقاء عمل نه کوي. فإن اللقاء فيه الشفاء وسكينة وسلوان قلب شيق يتململ. شيق عاشق، يتململ يسترق، سلوان تسلی صبر. اصح دابلنا اصح كتاب بعد اصح كتاب بعد كتاب ربنا. صحيح البخاري ثم يتلوه مسلم. أصح أحاديث وأوفى لطائفا. أصح أحاديثا أصح أحاديثا وأوفى لطائفا. محير أفهام إذا ما يترجم. أصح أحاديثا وأوفى لطائفا. محير أفهام إذا ما يترجم. ناسور پسینو دے عصیدہ دلویا دے یو وجہ تے اشارہ کر. محیر افہام اذا ما یترجم. خلق حیران کرے. بس دا خبر ختم شو محمد اس کتاب تا گورو پا ترجمہ باندې لفظ ادرے دے اذا ما یترجمو. نو ترجمہ ستوی زمونم بے ترجمہ را. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح من نبينا. موضوع بحث تبدے کے خیال ساتے دے باب کے اول دا تما عنوان دا ترجمے کی خود و ترجمہ ستاوے اور ترجمہ کے بدس خصوصیات تھی. اور دا الفاظ و دا دے باب تشریح. بے معنی
दावा पदे बाप के दावत सदा पके द्रेम वजह द तस्दीक द किताब पदे बाप सर मैं बरस्त सनद और हदीस इंशाअल्लाह नावल तहकीक द अल्फाज दिन तहकीक द माना और द दावे इमाम बुखारी द्रेम वजह द तस्दीक द किताब पदे मुबारक बाप सर वलिदा बाब महकीक है बाब उनके फकान बदुल नावल तहकीक द अल्फाज जोन तहकीक द मानी व द दावे और द्रेम वजह द तस्दीक द किताब पदे बाप सर जो द्रेम मबाहिस का ख्याल न रहे अवल लफज मुआत तर्जुमा हुए तर्जुमा सता बलोगत के पे इस्तिलाह अदबी के तर्जुमा मस्तर दिल बाब द रुबाई मुजरदुन दहरज दहरज दहरजतन तर्जमा तर्जम तर्जुमतन तर्जुमा वही इजहार था इजहार द माना था या ताबीर द यो लुगत न पबल लुगत सारा माना जाहिर किम खलकु या लक तर्जुमा दे इबारत सदा ने इजहार द माना द अल्फाज या नकल द यो लुगत बल लुगत द अंग्रेजी भी तर्जुमे सदा उर्दू की नकल की तर्जुमा की इस्तिलाही अल्फाज द्वाराजी मुतरजम बिही हाँ दाख मेरे ते लुगाई माना उकड़ा इस्तिलाही माना इनवान द बाब तवई आगा अल्फाज और आगा जुमला चिप माबेन द बाब और द सनद द हद द सना मेंस के राशि दी तद्वी तर्जुमा होय इनवान द बाब दावा द बाब आगा कलाम चे पस द बाब और द किताब ना तर सनद पूरी जिक्र की देते तर्जुमा हुआ अलके रुम्बे तर्जुमा द बुखारी सदा आके फकान बदुल वही ला रसूलुल्लाह सल्लम तरमिन बाद ही पूरे रहा न इनवान द बाब तभी तर्जुमा हुई पे इस्तिलाह की दावे द बाब अल्फाज और जुमले था चिपमाबेन द बाब और द किताब आप अमेन द सनद के राशि चाहे कलाम द मुसन्निफ और मुअल्लिफ दी तर्जुमा बे तर्जुमा के दो अल्फाज इस्तिलाहन इस्तेमालेंगे मुतरजम बिही और मुतरजम लहू मुतरजम बिही दावे द बाब दोए शिफदी तर्जुमा कायम द फबदुल वही दा मुतरजम बिही और मुतरजम लहू ये दलील तवय आयात पकी जिक्री पर तर्जुमा किया अक़वाल सहाबा दाम मुतरजम लहू दे और अरस्त हदीस मुबारक मुतरजम लहू ददी हदीस का पारा दा तर्जुमा की खौदे शेवेदा मुतरजम बिही दावा दा बाप मुतरजम लहू ये दलील नो कल दलील सिर्फ हदीस हुई आप सनद जिक्र कई कल दलील के आयात हम जिक्र की अबेला सनद जिक्र कुरान शरीफ सनद ताजत निश्तला कदल तेज जिक्र करे अबेरस तो हदीस मुबारक हम जिक्र की
آپ سند سارا نو دلتا مترجم لہو دو سیزون دی یو آیات تے بل حدیث مبارک مترجم لہو دلیلی دعوه دارا چه بدء الوحی سنگ شیو سید الرسول تا نو هغه داسې شیو لکه په دې آیات کې چې ورته اشاره شوې ده انا اوحینا الیک کما اوحینا الینا او په داسې شیوې ده لکه په دې احادیث مبارک راتلونکو کې چې ورته اشاره شوې ده. نو مترجم به دعوه مترجم له دلیل نو کله ترجمه مشتمل ای په مترجم به او په مترجم له دوارو لکه دلته مترجم به بدل وحی مترجم له قول الله عز وجل دا پکې راغی. تراجم د امام بخاری ګور ډیر ګران دي علماء په مستقل کتابونه لیکل لامع الدراری او تقریر د مولانا رشید احمد گنگوی سے مولانا محمد یحیی سے دا شاګرد او مولانا زکریا سے دواړو به مفصل کړل په مختلفو جلدونو کې چاپ فقط او په وړوکو کې لامع الدراری معنی که او یا خصوصیات ذکر دی تراجم دا بخاری او یا اصول انا تاسو یادولش نه زه یادولشم او چې چر تراجمه ورته بعضو ته اشاره یو پای کې دا چې ترجمه کله مشتمل په آیاتم لکه دلته باب سره عنوان سره دعوی سره دلیل ذکری نست آیات مقصد پکې درې خبرې په آیات ذکر کول دا غوړې عام خبره یاد لرم دې کوم باقی ابواب کې چې کوم د آیات ذکر دعوی سره آیات ولې ذکر کړي دعوه خدل تبدل واحده او ور سره قول الله عز وجل نو اوله نقطه پکې دی چې د اثبات د دعوی کې په دلیلینو اصیلینو سره چې په قرآن هم دا ثابت ته ورستو په حدیث هم درته ثابتوم په سند سره نو اثبات د دعوی په دلیلینو اصیلینو سره د مقصد وی نو دلیل اول کتاب آیات ذکر کی په باب کې او دلیل ثانی حدیث ذکر کی په سند سره دیمه نقطه پکې دی چې د آیات ذکر کې دا ټول سره تعلق لري دا په منزله د متن ګرځي د آینده حدیث مبارک او نفاق دا تا تخریج قرآن په منزله د متن او حدیث شرح او وضاحت او تبیین له وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة تعلیم د کتاب په واسطه د حدیث سره راځي نو دا تا تخی چې دا قرآن متن دی او حدیث مبارک شرح ده دریم مقصد تبرک بذکر الآیات فی مبدأ البحث چې په قرآن شریف شروع کو چې خدای پاک پکې برکت واچي دومره قرآن شریف آیاتونه په یو کتاب د احادیث کې نشته لکه بخاری دا ټول قرآن په کتاب کې راوسته او دا قرآن شریف ته داسې حاضر دی لکه تالی کې سړی ته مرغلرې پروتي په طبق کې او چې کومه مرغلره یې خوښي راوړي دومره استهزار یو محدث رحمه الله ادې مسله کې امام بخاری ته نوسي ټول کی قرآن شریفی په کتاب کې راوسته اور دې کې آیات ته اشاره کوي ندی وجه ما طویل کنا بلاس چې ترجمه نو او د زکریا سے او یا اصول دي
बे मौलाना शेखुल हिंद से उर्दू के अगर रसाला लिखे ले शरह तराजिम अब्वाब बुखारी व तराजिम उर्दू के मिलावी जमा उस्ताद से वो किताब लिखे तोहफतुल कारी फी शरह तराजिम बुखारी द्रेजिल दमासा रस्ता और बाखिला चापशीना वफात शो कलमी जामने चाप करे रोकना बुखारी की बताराजे मतगोर नफिकुल बुखारी फी तराजमी दर तमावीलु चिरदी दो मतलब दी दा दो मतलब शान वर्षा से बयान है फिक़ह पमाना लुग़वी सरा यानी ज़कावत दिक्कत ज़हन कमाल इल्मी और तबहुर दाव मालूमी की इमाम बुखारी दर तराजिम नता था बेम फिक़ह पमाना इस्तिलाही यानी मुख्तार इख्तियारात दद प मसाइल फरियों की अमालूमी की दद अबवाब बना कि कम जानिब ख्वाह क्या का जानिब बांधे बाब दिबल बांधे नक दे जमा बैन अल बाबैन अल मुतजादैन न कहे दे नसिया मनसिया गर्जिया का जानिब दा से मालूमी की जिद्दता हक प मौजूद खिलाफ की औख करी पखपल दे मसला के उलमा मुख्तलिफ थे कि हक प मौजूद खिलाफ की औ दे कदव दे नस्ह उलमा ये हक प मौजूद खिलाफ की औ दे यौ हकी दो हक ने देखा हुजूर मुबारक को इदज का हदल हाकिम फासाबा फलहु अजरान वेदा अख्ता फलहु अजरुन वाहिद नो आरियो के हक में नो अख्ता निस्बत बेसीनो बेखबत बार हक दाम अहले सुन्नत वल जमात पर सो उलमाओं ना हक प मौजूद खिलाफ के मुतअद्दिद द्वारा हक हुई लेकिन सहाबों किराम इख्तिलाफ और मसला बनी कुरैज़ों की विला युसल्ली अन्नादकुम अल असर इल्ला फी बनी कुरैज़ चा मुंज़ को चाल तो द्वारा में इसके खिलाफ हो द नफ़ी इस बात पर में इसके न द्वारा हक थे दाक्सर सूफिया किराम वही मुतज़िला और दे मसाइल शरइया हैसियत लकद अंबिया मुख्तलिफ हो गए अंबिया किराम पर फुरूअ की मुख्तलिफ थी और टोल हक थे और सहाबा किराम पर डेर फुरूअ की मुख्तलिफ थी और टोल जमुंग द सर गुलुनरी टोल हक थे चायो जानिब ख्वाह करे चाबल जान नशा वलीउल्लाह से दबाड़ो खबरों द इत्तेफाक तपारा यो बला खबरा कर अवई दादबाड़ खबर पखपल जे हक शेख हक प मौजूद खिलाफ की यो देख बदी वही दादबाड़ सही अवई हक ब माना लरी यो हक अगा अम्र वाक़ई इंद अल्लाह दे چې د خدای په دربار کې کم یو دی هغه یو دی او یو حق معنا مطلوب د مجتهد نه تانه چې څه غوښتي کېږي په خپل اجتهاد فکر وکړه نو هغه کله هغه دوی ته په خپل اجتهاد مکلف یې زه په خپل اجتهاد مکلف یم د خپل پوهې او د علم مطابق زمین احناف عام وی حق په موضوع د خلاف کیو نو ته خپل مذهب ته حق او نور ته خطا وي په احتمال د ثواب لري او علماء وینا دواړه حق دي امور مجتهد فی کی بره هغه امور چې صحابه کرام مبارکونه پکې خلاف راغلي هي کې دواړه جانب حق نو شاول الله سے بيقد الجید کی وای چې دا دواړه خبره په خپل ځای حق دي او دا حق به معنا لري که حق الامر الواقعي عند الله تبارك وتعالى دا خدای په دربار کې چې کوم محبوب دی هغه یو وي
او چې کوم مطلوب د مجتهد نه نو هغه ودی ځکه ته په خپل اجتهاد مکلف دی، په خپل ته په خپل. امام بخاری دا قائل دی چې موضوع خلاف کی یو دی، نو دې صرف د یو قائل د بل نه ذکر کوي. او اگر کله د شرط مطابق وی بل جانب حدیث هم صحیح وي، خود مختار کړی ني هغه باندې نه باب دی نه عنوان دی. لکه حدیث د اشتراط فی الحج منګ نه وایو، شوافی وای، دیم نه وای. نو حدیث موضوعی حدیث مشتری دی، هغه ذکر کړی د خو پځه هغه ځکه نه ذکر کړی چې کوم د مسله د اشتراط باندې نه نه قائل. اشتراط ته وایي چې یا مسعل الامامه یا مسعل النعلین دې د دې نه قائل. اگر چې احادیث د شرع مطابق راغلي خو په خپل ځای کې نه ذکر کوي، بل ځای ذکر کوي، بل مسله ده ثابت ده. مسوي په سر د امامه نشته. او حنابلة قائله دي، منګ هم قائله د تکمیل لپاره، یعنی مسح په ربع د سرو کا استیعاب د لپاره مسح په پټکی کول شي داسې. زمونږ مذهب کې نه هدي نه قائله مسح علی النعلین، دا غیر مقلدین کوي، مذاهب اربعو کې